بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. مخکې سبق کې دا ویل شول چې کتاب الله تعریف شو بیا چې کتاب الله نوم دی او اسم للنظم والمعنى جميعا او د دې شل اقسام دي او شل اقسام په څلور تقسیماتو کې بیان کړل چې اولنې تقسیم کې خاص عام او مشترک مؤول په دویم کې ظاهر نص مفسر محکم او د دې څلور مقابلات خفي مشکل مجمل متشابه او بیا حقیقت مجاز صریح کی رہا او په څلورم کې اقتضاء النص دلالت النص اشاره النص عبارت النص دا ذکر کړل شو. اوس وی چې وبعد معرفه هذه الاقسام قسم خامس يشمل الكل چې د دې څلورو اقدري اقسام د پیژندلو نه ورستو یو پنځم تقسیم پکې هم دی چې ټول د شاملېږي. مطلب دا دی کنه چې لکه دا یو داسې تقسیم دی چې هغه د مخکري شل وانو ته دغه دی شل وانو ته راجع دی او هغه دا جدا قسم نه دی بلکې د دې مطلب دا دی چې په دې شلو کې به موږ څلور خبرې عام طور بیانېږي په شلو کې څلور خبرې بیانېږي. یو چې دا په اصل کې سو څنګه شو دي د دانو مولی وای د دانو وای تسمیه دویم د دې تعریفونه دریم د دې ترتیب او څلورم د دې احکام. لکه په دې شلو کې ودا بیانې چې لکه د دې وجه تسمیه سره خاص د سره مشتق ده او خاص ته وای عام د سره مشتق ده او دې ته عام ولي وای مشترک د سره مشتق ده او مشترک د مشترک ولي وای حقیقت د سره مشتق ده او دې ته حقیقت ولي وای. صحیح شو یو ودا بیانې دویم ودا خبره بیانې چې د دې اصطلاحي معنی سره لکه د خاص اصطلاحي معنی سره د عام اصطلاحي معنی سره د مشترک سره د مؤول سره د حقیقت سره د ظاهر سره د مفسر سره د محکم سره دا ټول معنی بیانې نو دوه چیزونه شول. یو د دې هغه اصل وضع د وضع په اعتبار سره او وجه تسمیه ورته وي. دویم نمبر د دې هغه معنی به بیانې تعریفات به بیانې. دریم نمبر دا چې کله د دوی تعارض راشي نو ترتیب په پکې صحیح مطلب لکه د ظاهر او نص خپل منځ کې اختلاف راغی نو چاته به ترجیح ورکو د مفسر او د محکم راغی نو چاته به ترجیح ورکو د حقیقت او د مجاز راغی نو چاته به ترجیح ورکو. او څلورم نمبر احکام درې چې دین کوم حکم ثابتېږي هغه جایز دی او که جایز نه دی یا دا شنده قطعی دی که ظني دی او ظني دی نو بیا کم د ظني کم قسم دی او که قطعی دی نو کم قسم دی مخصوص عن البعض دی که نه دی بعض نو دا ټول خبره د احکام بیانېږي. نو دا پنځم تقسیم دا په اصل کې د سجودا تقسیم نه دی چې تا بیا ما اعتراض وکړي چې مخکې دوی چې څلور تقسیمات یې اوس د پکې پنځم دی پکې بل وستو نو دا سدسي جدا غونډه کې تقسیم نه دی بلکې دا تقسیم دی چې په دې کې موږ لا ټول خبره بیانو. نو مصنف رحمت الله علیه په دې کې تابعداري کړ د علامه فخر الاسلام په هر شل قسمونو کې دا څلور خبره بیان کړې دي چې په اصل کې څنګه ولې ورته وای او تعریف سره ترتیب سره او حکم سره. خو دې مصنف رحمت الله علیه دا تابعداري کړې ده خدا څلور ټوټل نه دي ذکر کړي بلکې دا اولنه خو د سره نه ذکر کړي چې خاص د خصوص نه خصوص ته خصوص کوي د دویم په کې ذکر کړي دي معنی ذکر کړي او ترتیب کله ذکر کړي او کله نه ذکر کړي او احکام دې ټول ذکر کړي دي. پوه شو به معنی اوس ورته وګورئ. وبعد معرفه هذه الاقسام قسم خامس يشمل الكل او د ورستو د پیجندو د اقسامونه یعنی کله چې دا څلور تقسیمات په شل قسمونو باندې او پیجندل نو قسم خامس یو بل ته پنځم تقسیم دی یشمل الكل چې ټول د شامل دی ای بعد معرفه هذه الاقسام العشرين الحاصله من التقسيمات الاربعه یعنی ورستو د پیجندلو د شل اقسامونه چې شل اقسام ته حاصل شوی دي د څلور تقسیماتونه تقسیم خامس چې یو پنځم تقسیم دی یشمل كل من العشرين چې هغه شامل دی هر یو ته د 20 نه یعنی دې کې هر کس هر یو ته دا ثابت دی یلګه پوه شو به معنی وهو اربعه ايضا او دا وهم څلور قسم دي. معرفه مواضعها معرفت مواضع په خپل باندې اوس وایي چې لکه د ماخذ استقاق سره د چانه مشتق شوی دی او دې تداول وي او معنیها دغه هغه معنی څه دی وایي د دې تعریفات ته وایي وترتیبها او د دې هغه ترتیب پیژندل چې کله تعارض راشي نو کم یو په کم یو باندې مقدم یو کم به مؤخر وي بچا به عمل کو سوق ببلینو واحکامها په احکام د دې معنی چې لکه دا کم یو به قطعی دی کم به ظنی دی
اي هذا التقسيم 4 اقسام ايضا يعني د دې پنځم تقسیم هم څو قسمونه دي څلور قسمونه دغه رنګ نمبر 1 معرفت مواضعها يعني مواضع په جنرال دا وایي چې د معرفت مواضع ځنه په جنم څه ته وایي نو دا خو ما دا شرح لیکل دي لپاره دا نه چې دا په کومه اي ماخذ اشتقاق هذه الاقسام چې دې اقسام ماخذ اشتقاق سره ماخذ اشتقاق د چانه جوړ شوی دی څنګه جوړ شوی دی ولې جوړ شوی دی او هغه دا دی لکه مثال ذکر کړی چې ان لفظ الخاص مشتق من الخصوص وهو الانفراد چې خاص نه مشتق ده د خصوص نه او خصوص انفراد ته وایي نو خاص تم څه کوي چې دا په یو معنی باندې دلالت کوي وان العام مشتق من العموم او عام لکه مشتق شوی د عموم نه چې عموم شمول ته وایي او عام ته هم ځکه کوي چې دا لکه د ډېرو افرادو باندې دلالت کوي لکه پوه شو نه معنی وقس علیه وای بری باندې نور دان لقیاس کا چې حقیقت ته حقیقت ځکه و چې دا ثابت دی او حقیقت ته حقیقت ځکه و چې دا ثابت دی او دا جون په خپل معنی موضوع باندې ثابت دي چې ځکه ورته وي مجاز سره دا اغستل شوی او دا جون د خپل معنی حقیقت نه علاوه په خپل معنی کې مستعمل دی نه بری باندې نور دان تقسیم کا قیاس کا ومعنیها ویم نمبر په دې پنځم تقسیم کو بدغه معنی ذکر کوي معنی څه ته ولکه و المفهومات الاصطلاحيه يعني دې اصطلاحي تعریفونه چې هغه څه دي لکه مثال لا کوي لکه موږ وایو چې ان الخاص في الاصطلاح خاص په اصطلاح کې لفظ وزيال معنى معلوم عن الانفراد والعام ومن ذم جميع من المسميات چې خاص هغه ته ویلېږي په اصطلاح کې چې دا هغه لفظ دی چې ذکر شوی د معنی معلوم لپاره انفرادي تور باندې په خپل دې تبع په تعریف راځي ان شاء الله ول په تعریف کو دله اوسه په مثال کې ذکر کړی دي چې دا معنی نه مطلب دا دی او عام لګرې تعریف کړل چې ومن ذم جميع من المسميات چې ټول مسميات ته شامل وي دریم نمبر و ترتیبها او داغي ترتیب به ذکر کوي سمې ذکر کوي ترتیب به ذکر کوي ترتیب څه مطلب دی اي معرفه انها ايها يقدم عند التعارض چې کله تعارض راشي نو کم یو په مخ کولای کې ترتیب مطلب دا دی مثال لا کوي مثلا اذا تعارض النص والظاهر يقدم النص على الظاهر چې کله د ظاهر او د نص اختلاف راشي تعارض راشي د نص مقدم کولای کې په ظاهر باندې او څلورم نمبر څه دی چې زو بیانوم او احکام څه مطلب ان ايها قطعي وايها ظني چې کم بګه قطعي دی او کم بګه ظني دی او ايها واجب توقف کم بګه واجب توقف ته لکه فالخاص قطعي لکه خاص قطعي دی مخصوص عام المخصوص وني دی والمتشابه واجب التوقف او مشابه چې دا واجب التوقف ته لکه پوه شوي نو ټوټل څو قسمونه دي شل او بلې شلو کې څو شامل شول یعنی په یو کې به څلور څیزونه بیانوي په یو کې څلور څیزونه بیانول نو 20 ته چې 50 کې ضرب ورکړي د خدای قدرت ته سوتي جوړيږي اتیات جوړيږي دی وایي چې فاذا ضربت هذه الاقسام في العشرين وکله چې تدي څلور قسمون لا د ضرب ورکړي په 20 په شلو کې نو تفسير الاقسام 80 نو ټوټل به څو څیزونه جوړ شي اتیا وتقسیمات 5 او تقسیمات به څو شي 15 د خاص سره څلور خبره بیانول چې خاص ماخذ اشتقاق د خاص تعریف د خاص ترتیب او د خاص حکم بیا په عام کې څلور خبره بیا په حقیقت مجاز بصری کنایا مظاهر نس مفسر په ټولو کې لا څلور نو په یو کې څلور دي نو چې شل دی او په شلو کې څلور بیانېږي نو ټوټل به څو شي اسی او تقسیمات به څو شي 15 نو سوي چې تا خو ما ته مخ کوي چې دا تقسیمات څلور دي او دلته خبره بدل کړله وای چې تقسیمات څو دي نو ځکه په حکم کنه مارو ته لک ساړول نه خوري نو جو هذا التقسيم الخامس ليس في الواقع تقسيما للقرآن واذا تقسیم خامس نه دا په اصل کې پنځم تقسیم دی خدا په اصل کې د قرآن تقسیم نه بل تقسیم لاسامي اقسام القرآن بلکې دا تقسیم دی د نمونو د اقسام د قرآن یعنی د قرآن مجید چې کوم اقسام موږ شل بیان کړل ظاهر حدث مفسر دغه نو دا غي چې کوم نمونه دي دا غي نمونو تقسیم دی نه لکه پوه شوي وموقوف علیه دا موقوف دی بری باندې لتحقیقها د وجه تحقیق د دینه دا ثابت کیدو د دینه ولهذا لم يذكره الجمهور د دې وجه نه دا پنځم قسم چې دا جمهور علما کرام نه ذکر کړي وانما هو اختراع فخر الاسلام بلکې دا اختراع د علامه فخر الاسلام رحمت الله علیه اختراع معنا د ځانه جوړول یعنی دا دغه چې د هر 20 اقسامو کې دا څلور جوړول د علامه فخر الاسلام د ځانه جوړ کړی دي اختراع د ځانه جوړول دوی وتبعه المصنف او مصنف رحمت الله علیه د علامه فخر الاسلام تابعداري کړی دا
خو لكن فخر الاسلام لما ذكر هذا التقسيم في اول الكتاب سلك في اخر على سنتي وای علامه فخر الاسلام چې کله د خپل کتاب په شروع کې په اوله کې دا ذکر کو نو د اخره پورې په شل قسمونو کې دا کړی دی بیا یعنی په هر کې سلور خبرې ذکر کړی دي په خاص کې سلور ذکر کړی په عام کې په مشترک کې په مؤول کې په حقیقت کې په مجاز کې په صریح کې په کنایه کې په ظاهر کې په ټولو کې فذكر كل من المواضع والمعاني والترتيب والاحكام في كل من الاقسام هر یو ذکر کړی والمصنف رحمت الله علیه مصنف رحمت الله علیه انما ذكر المعاني والاحكام فقط صرف معانی ذکر کړی دي معانی یعنی اصطلاحي تعریفات او صرف احکام ذکر کړی چې واجب قطعی له کظنی له واجب توقوف ته ولم يذكر المواضع اصلا او مواضع خو د سره ذکر کړی نه دي چې په اصل کې څنګه شو د چانو جوړل ولې جوړل وذكر الترتيب في بعض الاقسام فقط او ترتیب په بعضو کې ذکر کړی یعنی په ظاهر نصب مفسر محکم خفي مشکل مجمل متشابه په دې کې ذکر کړی دی او په نورو کې نه ذکر کړی چې دا نه ذکر کړی موږ به سره کله نه کله ماخذ اشتقاق به موږ هم بیانو یلکه تاسو پوه شئ به باندې ها نو چې دا پنځم تقسیم په اصل کې د قران مجید تقسیم نه نه نظم او معنا تقسیم نه نه بلکې دا تقسیم چې کوم اقسام منغوي دي شلو دا د هغې نمونو تقسیم دی چې په هر کې سلور ذکر دي پوه شو باندې پوره ده زه راوړم